په کلاس فرست ایئر biology chapter 4 bioenergetics lecture 5 او دا bioenergetics chapter چې کوم دی نو ټوټل په 5 لیکچرو باندې مشتملو نو دا اخیری لیکچر دی او د دې نه مخکې چې کوم لیکچر نمبر 4 پای کې مونږه ریسپایریشن ویلو د ریسپایریشن سره د هغې سټیپس وو ګلایکالیسیس وو په ګلایکالیسیس کې بیا ځان ته دوه سټیپ پریپاریټري فیز وو اکسیډیټیو فیز وو او د هغې نه علاوه کریبس سایکل نه علاوه الکترون ټرانسپورټ چین او مونږ بیا پای کې دا چې کوم درې واړه سټیپ ویلو په دې ریسپایریشن کې ګلایکالیسیس کریبس سایکل الکترون ټرانسپورټ چین نو دا مونږ ویلو د کاربوهایډریټ لپاره او په کاربوهایډریټ کې دا مونږ ویلو د ګلوکوز لپاره یعنی د تمام چې څومره کاربوهایډریټ دي که هغه ګلوکوز دي او که نور کاربوهایډریټ دي د ټول لپاره چې کوم پیټرن دی نو هغه سیم دی اول نو ګلایکالیسیس کیږي په سایټوپلازم کې بیا به ورپسې کریبس سایکل کیږي بیا به الکترون ټرانسپورټ چین کیږي خو اوس موږ سره چې کوم ارګینیک مالیکول دي نو پای کې یو کاربوهایډریټ دی لیپیډز دی پروټین دی نیوکلیک ایسډ دی نو دا چې کوم لیپیډز دي او پروټین دي نو دا هم زموږ باډي ته انرژي ورکوي او د دې نه هم انرژي حاصلیږي د بریک ډاون په ذریعه سره او هغه بریک ډاون چې کوم دی نو هغې ته میټابولیک اکسیډیشن اف فیټس او پروټین ویل کیږي او دغه چې کوم میټابولیک اکسیډیشن دی نو دا هم سیم دی چې څنګه موږ سره کیږي په کاربوهایډریټ ګلوکوز کې نو په کاربوهایډریټ ګلوکوز کې چې کوم دی نو موږ سره 3 سټیپ انوالو او په دې فیټس او پروټین کې چې کوم دی نو موږ سره 2 سټیپ انوالو اوس دلته کې موږ سره ریسپایریشن اف پروټین او فیټس د دې نه مخکې چې کوم ریسپایریشن اف پروټین او فیټس دی نو موږ ریسپایریشن اف کاربوهایډریټ ویلو او په کاربوهایډریټ کې موږ دا خبره کړې وه چې د دې په ریسپایریشن کې 3 سټیپ دي لومبی چې کوم سټیپ دی نو هغې ته ویل کېږي ګلایکالیسیس دویمه چې کوم سټیپ دی نو هغې ته ویل کېږي کریبس سایکل او درېیمه چې کوم سټیپ دی نو هغې ته ویل کېږي الکترون ټرانسپورټ چین دا درې واړه سټیپه د الکترون ګلایکالیسیس بیا ورسره چې کوم دی نو دا بل سټیپ کریبس سایکل او دا درېیم سټیپ الکترون ټرانسپورټ چین نو دا درې واړه سټیپه دا موږ سره کیږي د کاربوهایډریټ یا ګلوکوز لپاره اوس چې کوم ګلایکالیسیس دی نو په ګلایکالیسیس کې موږ سره 6 کاربن مالیکول دی چې ته ګلوکوز وایي هغه موږ سره کنورټ کیږي 3 کاربن مالیکول چې ته پایورک ایسډ وایي نو 6 کاربن نه 3 کاربن والا دوه جوړي بیا په دې کریبس سایکل کې دا چې کوم 3 کاربن مالیکول جوړ شوی دی نو د مکمل مات شي او له دې درې واړه کاربن چې کوم سی بانډډ سی دی نو دې کې دا بانډونه د دې ترمنځ مات شي او د دې نه موږ سره 3 کاربن ډای اکساید جوړ شي دا په کریبس سایکل کې اوس د یو ګلایکالیسیس د لپاره چې کوم دی نو 2 کریبس سایکل او 2 الکترون ټرانسپورټ چین کیږي ځکه په ګلایکالیسیس کې کوم دی نو دا کاربن 6 د موږ سره کاربن 3 2 مالیکول جوړ کی نو دا یو د لپاره ځان ته ګلایکالیسیس شي یو کاربن 3 د لپاره او بل کاربن 3 مالیکول لپاره ځان ته کریبس سایکل شي او بل لپاره ځان ته کریبس سایکل شي او دا شانته الکترون ټرانسپورټ چین بیا دینه بعد چې کوم دی موږ سره الکترون ټرانسپورټ چین پروسس وشي اوس دا چې کوم موږ سره فیټس دي او پروټین دي نو په هغې کې د دې دا چې کوم ریسپایریشن پروسس دی نو دا د کاربوهایډریټ نه بدل دی دا په کاربوهایډریټ نه په سټیپس کې بدل نه دی بلکې د دې چې کوم دی نو انټرنس په دې دریو سټیپو کې په یو سټیپ کې وکیږي یا به په ګلایکالیسیس کې په اکسیډیټیو فیز کې کیږي یا به موږ سره چې کوم دی نو په کریبس سایکل کې کیږي یا به موږ سره چې کوم دی نو الکترون ټرانسپورټ چین ته کیږي اوس کو فرض کو موږ سره یو فیټس مالیکول دی او هغه په 18 کاربن باندې مشتمل دی نو دا 18 کاربن مالیکول چې کوم دی د موږ سره به 2 کاربن والا
نه مالیکول جوړ کی او چې کوم دغه دو کاربن وال نه مالیکول دا اسیټایل دي او مونږ ویلی وو په کاربوهایډریټ بریک ډاون کې چې اسیټایل ډایرکټلی کوم ځای ته انټر کیږي دا موږ سره کربس سایکل ته انټر کیږي نو دا چې کوم موږ سره پیټس مالیکول له نو دې موږ سره په دې میټابولیک پروسس کې یا په دې ریسپایریشن پروسس کې ډایرکټلی انټر شو کربس سایکل ته د گلایکالیسیس والا سټپ دوونو کو اوس که فرض کوم موږ سره یو ګلیسرالډیهایډ دا یو پیټ مالیکول له نو دې کې 3 کاربن مالیکول له نو دا 3 کاربن والا د ډایرکټلی موږ سره انټر کیږي په گلایکالیسیس کې په پریپاریټری فیز کې PGAL مالیکول په تور باندې د چې کوم دینو استعمالي کې دا ګلیسرالډیهایډ 3 کاربن مالیکول او د موږ سره د گلایکالیسیس یعنی دا پیټ مالیکول چې ګلیسرالډیهایډ دی نو د موږ سره د په ریسپایریشن پروسس کې د گلایکالیسیس پریپاریټری فیز نه کوي د ډایرکټلی انټر شو موږ سره د گلایکالیسیس اکسیډیټیو فیز ته کوم موږ سره دا شانتي پروتین مالیکول دی نو هغه پروتین مالیکول کوم دغه پروسس کیږي چې پروتین مالیکول د کپ د موږ سره 20 کاربن باندې مشتمل وي نو د بریک ډاون به موږ سره وشي په 2 کاربن مالیکول کې او دا دنه به 10 چې کوم دینو 2 کاربن والا مالیکول جوړ شي او دغه ټول ته ویل کی از نون ایز اسیټایل او دا اسیټایل و ډایرکټلی د پروتین دا اسیټایل دا به ډایرکټلی انټر شي کربس سایکل دا او کپرس کوم سره 9 کاربن مالیکول له د پروتین او دا 9 کاربن والا نو د موږ سره بریک ډاون په دوه طریقو سره کیږي یا خو به د 3 کاربن والا مالیکول جوړ کی چې هغه 3 کاربن مالیکول به موږ سره د گلایکالیسیس اکسیډیټیو فیز ته انټر شي د PGAL په تور باندې او د اکسیډیټیو فیز نه بعد به کنده کربس سایکل اوږي او الکترون ترانسپورت چین بوکي او یا به د موږ سره چې کوم دی نو 2 کاربن والا د دنه یعنی 9 کاربن دي نو 2 کاربن والا چې کوم دی نو شپږ جوړ شي شپږ کاربن چې کوم دی 2 کاربن نو درې به پکې 2 کاربن والا جوړ شي او یو پکې 3 کاربن والا مالیکول جوړ شي نو هغه 3 کاربن والا به هغه انټر شي التا په پریپاریټری فیز گلایکالیسیس کې او دا چې کوم 2 کاربن والا 3 جوړ شو نو دا به انټر شي ډایرکټلی کربس سایکل ته نو موږ سره چې کوم د دې اکسیډیشن پروسس کیږي د پروتین د لیپیډز یا موږ سره اکسیډیشن پروسس نه علاوه د دې ریسپایریشن پروسس کې اکسیډیشن یا ریسپایریشن دا سیم پروسسز دي نو دا موږ سره به د پروتین او د لیپیډ د دې انټرنس پکېږي د کاربوهایډریټ چې کوم ریسپایریشن پروسس دی نه پاره کې د گلایکالیسیس اکسیډیټیو فیز تا یا د گلایکالیسیس کربس سایکل تا د چې کوم دی نو گلایکالیسیس کمپلیټ پروسس نه کوي وګوره دې ډایګرام ته وګوره په دې ډایګرام کې چې کوم دی نو دا ګلوکوز دی دا ګلوکوز چې کوم دی نو موږ سره د گلایکالیسیس کړي د دې نه دې پورې دا چې کوم سټیپس دي دا ټول گلایکالیسیس دی دې نه ولا دې پورې یعنی د ګلوکوز 6 فاسفیټ ته بدل شو بیا اخر کې پایرویټ جوړ کو هغه پایرویټ چې کوم دی نو بیا انټر شو دلته کې په دې فیز کې او دې ته ویل کېږي کربس سایکل دا کربس سایکل دی او په کربس سایکل نه چې کوم دی نو دې بیا کم پروسس کوي نو هغه ته کې الکترون ترانسپورت چین نو دینه بعد د الکترون ترانسپورت چین کوي نو دا غون پروسس په دریو حصو کې مشتمل دی لومبه دا اس سره د تویل کیږي گلایکالیسیس دا سایټوپلازم کیږي دویمه دا اس سره د تویل کیږي کربس سایکل او دا کیږي مایټوکانډریا کې او دریمه تویل کیږي الکترون ترانسپورت چین او دا کیږي په مایټوکانډریا کې اوس دا د دویم چې کوم د سره دا ډایګرام دی نو د ډایګرام کې ګوره د سنټر ته چې کوم مالیکول ورکړی دی نو په سنټر کې دا مالیکول دا کاربوهایډریټ دی نو کاربوهایډریټ اول نه موږ سره گلایکالیسیس کړي دې پورې دا گلایکالیسیس شوی دی ته دې نه واخله دې پورې دا گلایکالیسیس کړي د گلایکالیسیس نه بعد چې کوم دی نو دا کم پروسس کړي نو دا د کربس سایکل دی او دا کربس سایکل نه بعد چې کوم دی نو د موږ سره کم پروسس کړي دی نو هغه الکترون ترانسپورت چین دی وګوره د فیټي اسید ته وګوره نو که فیټي اسید هر څومره کاربن باندې مشتمل وي که په 20 کاربن باندې مشتمل وي یا لیپیډ یا فیټي اسید که په 20 کاربن باندې مشتمل وي نو دی به موږ سره کوم دی نو دلته کې 20 اسیټایل جوړ کی او هغه اسیټایل به ډایرکټلی چې کوم دی نو انټر شي کربس سایکل ته
او که فرض کو دې موږ سره مشتمل دی په 9 کاربن باندې، نو هغه شپږ کاربن به ترنه 3 اسیټایل جوړ کړي او دا چې کوم 3 کاربن والا یو مالیکول به پکې جوړ شي، نو هغه موږ سره د ګلایکالیسیس اکسیډیټیو فیز ته انټر شي. اوس دلته کې دا چې کوم نو دا لیپډ یا دا پیټس دې موږ سره د کاربوهایډریټ په شانتي 3 واړه پروسیسز نه کوي، دې ډایرکټلی موږ سره چې کوم دی نو په دې ریسپایریشن کې ګلایکالیسیس نه کوي. یو ګلایکالیسیس کوي نو دا هغه صرف پریپریټری فیز کوي، اکسیډیټیو فیز کوي، پریپریټری فیز نه کوي. او که فرض کو دې موږ سره ګلایکالیسیس کمپلیټ نه کوي، نو دې بیا ډایرکټلی انټر کیږي دلته کې کریبس سایکل ته. دا اوس پروټین دی، نو دا پروټین هم چې کوم دی نو موږ سره دا وګوره دا ګلایکالیسیس نه دی کړی، دې ډایرکټلی چې کوم دی نو راغلی دی او کوم دی ته انټر شوی دی کریبس سایکل ته. نو که پروټین تاسو یو 20 کاربن والا پروټین دی، نو دنه به 2 کاربن والا 10 اسیټایل جوړ شي او هغه اسیټایل به ډایرکټلی چې کوم دی دلته کې کریبس سایکل ته به انټر شي او دا کریبس سایکل نه بعد به چې کوم دی نو الکترون ترانسپورټ چین پروسس وکړي. نو اوورال دا چې کوم موږ سره د دې دا فینامنا ده، نو د کاربوهایډریټ د لپاره 3 واړه پروسیسز کېدل دي چې پای کې چې کوم دی نو ګلایکالیسیس دی، ورسره الکترون ترانسپورټ چین دی او ورسره چې کوم دی نو کریبس سایکل دی. نو ګلایکالیسیس دی د کاربوهایډریټ لپاره، بیا کریبس سایکل دی او بیا الکترون ترانسپورټ چین دی. نو د دې لپاره دا 3 واړه سټپ موجود دي د ریسپایریشن لپاره. د پیټس لپاره ګوره دا چې کوم موږ سره پیټس والا دي یا لیپډز دي، نو دې موږ سره ګلایکالیسیس نه کوي، دې ډایرکټلی راځي 2 کاربن مالیکول ته کنورټ کوي. کار څومره کاربن وي، که 40 وي نو 2 کاربن والا 20 پته نه جوړ شي، او که 24 وي نو 2 کاربن والا 12 پته نه جوړ شي او دې به ډایرکټلی دلته کې کریبس سایکل ته انټر شي او دا کریبس سایکل نه بعد به الکترون ترانسپورټ چین وکړي. اوس چې کوم دا پروټین دی، نو دا پروټین چې کوم دی نو موږ سره د دې نه کوم پروسس کوي، نو دې هم ډایرکټلی موږ سره انټر کیږي 2 کاربن مالیکول ته او دلته کې به انټر شي کریبس سایکل ته او دا کریبس سایکل نه بیا الکترون ترانسپورټ چین ته. او دا کپرس کو پروټین کې کوم اماینو ګروپ جوړ شي، نو هغه اماینو ګروپ په دلته کې یوریا سایکل وکي او یوریا به جوړ کی. د انیروبیک ریسپایریشن په ریسپایریشن کې کوم دویم ټایپ ته هغه ته انیروبیک ریسپایریشن وایي. نو انیروبیک ریسپایریشن هغه ریسپایریشن دی چې هغه موږ سره وداوټ یوز اف اکسیجن کیږي. دې پروسس ته چې کوم دی بل نوم واستل کیږي فرمنټیشن. په دې کې موږ سره د ګلوکوز کمپلیټ بریک ډاون چې کوم دی نه کیږي، یعنی دې کې کاربن ترمنځ چې کوم ګلوکوز کې شپږ کاربن دي او د کاربن ترمنځ چې کوم باند دی، نو هغه باند د س کاربن ترمنځ مات شي او د س کاربن ترمنځ مات نشي. او چې کله د کاربن ترمنځ تمام باند مات شي او هر کاربن د ګلوکوز کاربن ډای اکساید ته کنورټ شي، نو دې ته بیا ایروبیک ریسپایریشن وایي. او چې د کاربن ترمنځ سب باند مات شي او سب باند پکې چې کوم دی روغ پاتې شي، نو هغه ته بیا ویل کیږي از نون ایز فرمنټیشن. یعنی دا موږ سره اوس د ګلوکوز د 3 کاربن ترمنځ د کې باند شته او د دا یو باند مات شوی دی او دغه شانتي د دې کې د 3 وانو کاربن ترمنځ باند شته مات شوی نه دی، نو دې ته بیا سې کې دیس از نون ایز فرمنټیشن. اوس دا چې کوم فرمنټیشن یا انیروبیک ریسپایریشن دی، نو دا موږ سره انحصار ساتي په اویلیبিলিټي اف اکسیجن باندې. که اکسیجن اویلیبل وي نو ایروبیک ریسپایریشن به کیږي او ایروبیک ریسپایریشن کې موږ سره انوالو دی سایټوپلازم کې ګلایکالیسیس او دا غي نه بعد چې کوم دی نو کریبس سایکل او الکترون ترانسپورټ چین په مایټوکانډریا کې. او په انیروبیک کې صرف چې کوم دی نو موږ سره انوالو دی سایټوپلازم، یعنی دا چې کوم ون پروسس دی دا کیږي په سایټوپلازم کې. په انیروبیک ریسپایریشن کې بیا 2 ټایپ دي، یو ته لیکټیک ایسډ فرمنټیشن وایي. دا لیکټیک ایسډ فرمنټیشن عام طور باندې په هیومن کې کیږي او په مایکرو ارګانیزم کې کیږي او په 2 سټپ باندې دا مشتمل دی. په لومبي سټپ کې چې کوم دی نو موږ سره دا ګلوکوز مالیکول مات شي او دنه پایوریک ایسډ جوړ شي، نو ګلوکوز 6 کاربن مالیکول له او دنه 3 کاربن والا 2 مالیکول جوړیدل، نو دې پروسس ته ګلایکالیسیس وایي او دا 3 کاربن مالیکول چې دنه جوړ شو نو دته وایي پایرویټ یا پایوریک ایسډ.
او پای کې چې کوم دی نو موږ سره دا NAD دا NADH2 ته کنورټ کیږي او دا هغې نه موږ سره ATP جوړیږي. چونکې دې کې چې کوم دی نو کربس سایکل او الکترون ترانسپورټ چین نه کیږي، نو د دې په وجه باندې په دې کې د 36 ATP په ځای باندې اونلی 2 ATP پیدا کیږي. صرف د ګلایکالیسز هغه ATP پیدا کیږي او د کربس سایکل یا د الکترون ترانسپورټ چین ول چې کوم ATP دی د هغې پروډکشن نه کیږي. اوس دا ګلوکوز د دې په سټپ سره ګلوکوز چې کوم دی ATP سره کمباین کېدل، پایورک اسید جوړل یا ATP ور سره 4 ATP جوړېدل، نو دلته کې ګوره شو کې دا 2 ATP استعمال شو او دلته 4 ATP جوړ شو، نو 2 د استعمال په بدله کې ختم شو او دا 2 چې کوم دی نو موږ سره نیټ سیوای جوړ شو. د دې چې کوم سیکنډ سټپ دی نو په دې سیکنډ سټپ کې چې کوم دی نو موږ سره دا پایورک اسید د کنورټ شو لیکټیک اسید ته. او دا لیکټیک اسید نه دی دا چې کله کوم کس کار روزګار نه کوي او جسم چې کوم دی د ریسټینګ کنډیشن عادت وي، نو هغه چې کله ایکسرسایز وکړي یا رننګ وکړي یا بل څه داسې قسمه سخت کار وکړي، نو هغه سخت کار په وجه باندې د هغه په جسم کې د اکسیجن کمی راشي، نو د هغه جسم کې دننه چې کوم مسل سیلز دي نو پای کې د اکسیجن د کمی د وجې نه د هغه د مسل سیلز نارمل چې کوم اکسیډیشن پروسس دی یا نارمل ریسپایریشن پروسس دی چې هغه ایروبیک دی د هیومن باډي کې د هغې په ځای باندې انیروبیک وشي، نو د هغه په مسل سیلز کې چې کوم دی لیکټیک اسید جوړ شي او د هغه لیکټیک اسید په وجه باندې د هغه په مسل کې یا په باډي کې پیننګ کنډیشن هم راځي. نو بیا چې کله هغه 2-3 ورځې دمه وکړي نو واپس یې چې کوم دی هغه لیکټیک اسید ختم شي، نو هغه باډي نارمل کنډیشن ته راشي. اوس چې کوم کس روزانه ایکسرسایز کوي ډیلی، نو د ډیلی ایکسرسایز کولو په وجه باندې نو په هیومن باډي سیل کې پای کې چې کوم دی په مایټوکانډریا نمبر سیوا کیږي. دا مایټوکانډریا نمبر دا انحصار ساتي په ایکسرسایز باندې یا باډي چې کوم دی مختلف قسم ته موومنټ باندې، نو چې څومره زیات باډي موومنټ یا ایکسرسایز یا نور کنډیشن کوي نو دومره مایټوکانډریا نمبر په سیل کې سیوا کیږي. اوس یو کس کو پرس کو هغه ایکسرسایز پرېښودو نو واپسې کې چې کوم دی نو زمونږ لایسوسوم د هغه سیوایي مایټوکانډریا چې د ایکسرسایز د وجې نه جوړ شوي نو هغه واپس ختم کړي. نو چې کوم کس ډیلی رننګ کوي یا ډیلی ایکسرسایز کوي نو د هغه په باډي کې انیروبیک ریسپایریشن ځکه نه کیږي کم کیږي ځکه چې د هغه باډي کې چې کوم دی نو مایټوکانډریا نمبر په باډي سیلز کې سیوا شي. بل الکوهولیک فرمنټیشن دی، دا هغه کنډیشن دی چې پای کې دا په مایکرو ارګانیزم کې کیږي او دا په 2 سټپ باندې انوالو دی. په فرست سټپ کې چې کوم دی نو موږ سره ګلایکالیسس کیږي او په سیکنډ سټپ کې چې کوم دی نو موږ سره هغه پایورک اسید بیا کنورټ شي انټو الکوهول او کوم الکوهول ته کنورټ شي ایتایل الکوهول ته کنورټ شي 2 کاربن مالیکول دی. نو دا موږ سره ګوره فرست سټپ دا پایورک اسید جوړ شو ګلایکالیسس په ذریعه سره، بیا د دې نه دا یو کاربن وتلی کاربن ډای اکساید جوړ شوی، نو 2 کاربن مالیکول پاتې شوی ته ایسیټل ډیهایډ وایي. هغه ایسیټل ډیهایډ نه چې کوم دی نو NADH ورته H ورکړی دی او NAD ته کنورټ شوی او موږ سره د دې کې 2 کاربن مالیکول ایتایل الکوهول جوړ شوی. اوس موږ سره چې کوم کمپلیټ اکسیډیشن کیږي یعنی داسې پروسس چې پای کې مکمل بریک ډاون کیږي د اکسیجن په موجودګۍ کې او پای کې ډیفرنٹ NADH او APDH پیدا کیږي، نو چې کوم NADH پیدا شي دلته کې په ګلایکالیسس کې نو هغه NADH د سایټوپلازم نه راځي بیا دلته کې مایټوکانډریا ته او په مایټوکانډریا کې د الکترون ترانسپورټ چین په ذریعه سره دغه نه ATP جوړیږي او دا کربس سایکل چونکې NADH او APDH دا خو الریډي په مایټوکانډریا کې جوړیږي، نو د دې په وجه باندې ډایرکټلی په مایټوکانډریا کې د دې نه الکترون ترانسپورټ چین وشي او الکترون ترانسپورټ چین په ذریعه سره د دې د NADH او APDH نه چې کوم دی نو ATP جوړي. د یو NADH مالیکول نه موږ سره چې کوم دی نو 3 ATP جوړي او د یو APDH مالیکول نه 2 ATP جوړیږي. اوس موږ سره په باډي کې په سیلز کې چې کوم دی نو عام طور باندې د NAD او APD موجود وي، خو چې کله موږ سره دلته ګلایکالیسس کیږي نو په ګلایکالیسس کې چې کوم هایدروجن موږ سره د ګلوکوز مالیکول نه ریموو شي نو هغه هایدروجن موږ سره د NAD سره کمباین شي او دا NAD چې کوم دی نو کنورټ کی NADH ته. دا شان دی په کربس سایکل کې
دې کې چې کوم ګلوکوز مالیکول دی او د کاربن بریک ډاون دی نه کیږي ګلوکوز مالیکول نه او د هغې نه کوم هایدروجن ریموو کیږي نو په دې کې په مایټوکانډریا کې الریډي NAD او APID موجود دي او هغه NAD او APID سره د ګلوکوز مالیکول نه چې کوم هایدروجن ریموو شوي وي نو هغه دې سره کمباین کیږي او NAD کنورټ کوي NADH ته او APID کنورټ کوي APIDH ته بیا دغه چې کوم NADH او APIDH جوړ شوي نو د دې ټولو نه چې کوم دی دا H واپس ریموو کیږي په الکترون ترانسپورټ چین کې اکسیجن سره کمباین کیږي واټر جوړي نو واټر موږ سره په الکترون ترانسپورټ چین کې جوړیږي کاربن ډای اکساید موږ سره کوم دی په کریبس سایکل کې جوړیږي او دغه چې کوم واټر جوړیږي نو د دې نه د NADH نه او ADH نه چې دا H ریموو کیږي نو د دې په وجه باندې کیمیکل بانډ ماتیږي او دا کیمیکل بانډ ماتېدو په وجه باندې موږ سره د یو NADH نه 3 ATP جوړیږي او د یو APIDH نه 2 ATP جوړیږي د پروټو ریسپایریشن عام طور باندې چې کوم دی نو په بوټو کې فوټوسنتھسس پروسس کیږي چې کله نارمل کنډیشن وي اوس کو پرس کو داسې کنډیشن دی چې هغه ایرډ دی یا داسې کنډیشن دی چې انتهایی وارم دی ګرمي ده د ډېرې ګرمۍ د وجې نه چې د پلانټ نه ټرانسپایریشن پروسس ډېر ونشي ټرانسپایریشن د هغه پروسس دی چې د هغې کې اسکیپینګ اف مالیکول تھرو سټومیټا اف لیوس د پلانټ د بوټي چې کوم پاڼه ده او په پاڼه کې چې کوم سټومیټا ده په هغه سټومیټا نه اوبه چې کوم دی په دې پاڼه کې لیکوډ فارم کې دي په دې سټومیټا کې موجود دي چې کله د هغې باندې د انور شعاګانې پریوځي یا ټمپریچر سیوا شي نو هغه واټر د لیکوډ فارم نه ګیسیس فارم ته کنورټ شي او هغه پلانټ چې کوم سټومیټا ده د هغې په ذریعې سره د پلانټ نه بهر روځي او په ایر کې شامل شي دې پروسس ته دراصل ټرانسپایریشن پروسس وایي نو چې څومره ګرمي ډېره زیاته وي دومره ټرانسپایریشن پروسس سیوا وي اوس پلانټ چې کوم دی نو هغه وایي چې ټرانسپایریشن پروسس د کم کیږي نو هغې په وجه باندې هغه سټومیټا کلوز کی اوس چې سټومیټا نو پلانټ ته چې کوم دی پلانټ ته د رځې دننه کاربن ډای اکساید ځي او بهر ترې نه اکسیجن راځي نو فرض کړو دا موږ سره پلانټ دی نو د پلانټ مالیکول پلانټ ته دننه د ډے ټایم کې کاربن ډای اکساید ځي چې هغه موږ سره په فوټوسنتھسس کې استعمالي او د دې نه بهر چې راوځي نو هغه اکسیجن دی اوس که فرض کو دې کې چې کوم سټومیټا ده هغه بنده شوه نو چې کله موږ سره فرض کو دې کې دا سټومیټا ده او دا سټومیټا کلوز شوه چې دا سټومیټا کلوز شوه نو د پلانټ نه بهر اوس اکسیجن نشي راوتی او پلانټ ته دننه کاربن ډای اکساید نشي تللی نو په پلانټ کې دننه د اکسیجن مقدار د هغې د استعمال نه زیات پیدا کیږي یعنی په پلانټ کې په ډے ټایم کې هم ریسپایریشن کیږي هم فوټوسنتھسس کیږي خو په ریسپایریشن کې چې هغه څومره اکسیجن استعمالوي نو په فوټوسنتھسس کې د هغې نه زیات مقدار کې پیدا کیږي نو د دې په وجه باندې پلانټ چې کوم دی د رځې بهر سر راوباسي نو هغه نو د رځې چې ګرمي نه وي نارمل کنډیشن وي نو موږ سره بوټي ته دننه کاربن ډای اکساید ځي او د بوټي نه بهر اکسیجن روځي خو چې کله داسې کنډیشن وي چې انتهایی ګرمي وي نو د هغې په وجه باندې د بوټي سټومیټا بند شي او د سټومیټا بندېدو په وجه باندې د بوټي ته دننه کاربن ډای اکساید نشي تللی او اکسیجن ترې نه بهر نشي راوتی نو بوټي هغه شته چې کوم کاربن ډای اکساید وي هغه د فوټوسنتھسس په ذریعې سره ختم کی یعنی CO2 هغه کمباین کوي H2O سره او د هغې نه جوړی ګلوکوز پلس O2 اوس چې کوم O2 دی نو هغه په پلانټ کې دننه جمع کیږي او کاربن ډای اکساید پکې ختمیږي ځکه سټومیټا بنده ده نو هغه اکسیجن چې کوم دی نو موږ سره پای کې چې په مقدار کې انتهایی سیوا شي نو بیا په هغې کې موږ سره یو بل پروسس کیږي او هغه پروسس ته چې کوم دی ویل کیږي فوټو ریسپایریشن فوټو ریسپایریشن د هغه کنډیشن دی چې په بوټي کې دننه د چا کیږي ریلیز کیږي او د چا چې کوم دی نو یوز کیږي نو په دې کې چې د سختې ګرمۍ د وجې نه موږ سره په بوټي کې دننه اکسیجن چې کوم دی نو د هغې استعمال کیږي د رایبولوز بای فاسفیټ سره د کمبینیشن او د هغې په وجه باندې موږ سره ګلایکولیټ بیا کنورټ شي ګلایسین ته
او د ګلایسین نه چې کوم دی نو موږ سره سیرین جوړ شي او کاربن ډای اکساید پکې ریلیز شي. نو دا هغه پروسس دی چې پای کې موږ سره په دې فوټوسنتھسس چې کوم ډارک ریاکشن دی نو پای کې یوز اپ اکسیجن شو په نسبت د یوز اپ کاربن ډای اکساید. نو دا وګورئ د ډایګرام ته وګورئ. په دې ډایګرام کې دا چې کوم دی نه دا چې د سرکل کومه د نه واله د پورې دا غ نارمل ډارک ریاکشن پروسس دی. په نارمل چې کوم پروسس دی نه پای کې دا رایبولوز بایپاسپیټ دا پایو کاربن مالیکول دی د کاربن ډای اکساید سره یو ځای کیږي او چې کوم انزایم په ذریعه سره یو ځای کیږي دا غنوم دی روبیسکو. او دا هغه حالت دی چې په بوټي باندې ټمپریچر نارمل دی نو بوټي ته دننه کاربن ډای اکساید لیشي اکسیجن بهر راوتی شي. نو د هغې په وجه باندې موږ سره دا کاربن ډای اکساید او چې کله دا رایبولوز دواړه یو بل سره یو ځای شي نو دې کې موږ سره 3 فاسفوګلیسیریډ جوړیږي او هغه 3 فاسفوګلیسیریډ نه د یو نه پکې لوړ شي ګلوکوز جوړ شي او باقي پاتې واپسې کې چې کوم دی نو دا رایبولوز بایپاسپیټ جوړ کړي. بلخوا دا چې کوم دویمه حصه زین سرکل کومه دی نه ګورئ د پورې دا موږ سره دی ته فوټو ریسپایریشن پروسس وایي. دا هم په بوټي کې کیږي. نو دا چې کوم دا لومبه ما سرکل کړو دا نو دا په بوټي کې کیږي په هغه دا یلو کلر کې چې ما انسرکل کړی دی نو دا د فوټو ریسپایریشن پروسس دی. په دې فوټو ریسپایریشن کې دا د اکسیجن دی او دا چې کوم روبیسکو دی نو دا هم اخکا د ډارک ریاکشن انزایم دی. ډارک ریاکشن در اصل د فوټوسنتھسس سره. اوس په فوټوسنتھسس کې مونږ وایو لکه دا دې ترته چې کوم دا ډارک ریاکشن دی نو په دې کې د کاربن ډای اکساید ته وګوره دا د روبیسکو په ذریعه سره د رایبولوز بایپاسپیټ د مالیکول سره یو ځای شوی دی او د هغې په وجه نه په ریزلټ کې موږ سره دا مالیکول جوړ شوی دی او د دې مالیکول نه بیا ګلوکوز جوړ شي. اوس موږ سره په دې کې چې کوم دې سیټ لا ما د یلو کلر کې چې کوم دا انسرکل کړی دی نو دا هغه کنډیشن دی چې کله پلانټ ته های ټمپریچر د اسټومیټا بند دی. اسټومیټا بند دی نو دننه په پلانټ کې اکسیجن سیوا شي او کاربن ډای اکساید کم شي. نو بیا هم په دغه ډارک ریاکشن کې د کاربن ډای اکساید په ځای باندې د اکسیجن د رایبولوز بایپاسپیټ سره یو ځای شي د روبیسکو په ذریعې سره او د هغې په وجه باندې موږ سره دلته کې یو مالیکول جوړ شي ته وایي فاسفوګلایکولیټ او هغه فاسفوګلایکولیټ بیا کنورټ شي ګلایسین ته، ګلایسین کنورټ شي سیرین ته او سیرین ګلیسیریټ ته او ګلیسیریټ نه واپسې کې رایبولوز بایپاسپیټ مالیکول جوړ شي. خو چې دې سایکل کې چې کوم دلته دا اکسیجن انټر شو نو دلته کې په بدل کې چې کوم دا سایکل دا پروسس شو نو دې کې کاربن ډای اکساید پروډوس شو. نو په فوټوسنتھسس پروسس پر پای کې په ډارک ریاکشن کې اکسیجن ورغلو او د هغې نه کاربن ډای اکساید بهر راوتلو. نو چې په کم پروسس کې اکسیجن انټر کېږي او کاربن ډای اکساید بهر راوځي نو هغه ریسپایریشن دی. خو دا په فوټوسنتھسس کې د هغې په ډارک ریاکشن کې اکسیجن استعمال شو او کاربن ډای اکساید پکې پیدا شو نو په دې وجه باندې ته فوټو ریسپایریشن وایي. یعنی فوټوسنتھسس کې ریسپایریشن شو او دا د های ټمپریچر د وجې نه د سټومیټا د بندېدو په وجه باندې دا پروسس شو. موږ سره چې کوم دا بل ټاپکس C4 فوټوسنتھسس دی دا تیر شي چې کوم موږ پروسس وویلو کلوین سایکل والا یعنی لایټ ریاکشن شو. بیا ډارک ریاکشن کې چې کوم دی نو موږ سره کم کاربن ډای اکساید د رایبولوز بایپاسپیټ سره یو ځای شي نو د هغې نه 3 کاربن مالیکول جوړ شي او هغې دغه پلانټ ته ویل کېږي C3 پلانټس. اوس داسې پلانټس چې پای کې چې کوم دی نو موږ سره د 3 کاربن په ځای باندې 4 کاربن مالیکول جوړیږي نو هغه پلانټ ته بیا ویل کېږي از نون ایز C4 پلانټس. او پای کې چې کوم 4 کاربن کمپاوند جوړیږي نو هغه کمپاوند ته ویل کېږي اکزیلو ایسیټیټ. اوس د C4 او C3 پلانټس کې چې کوم دی نو ډفرنسز دي.
یعنی په C3 پلانټ کې چې کوم انزایم استعمالیږي د هغې نوم دی روبسکو، او هغه روبسکو په وجه باندې CO2 چې کوم دی نو د رایبولوز بایفاسفیټ مالیکول سره کمباین کیږي او د هغې نه چې کوم دی نو موږ سره کمپاوند جوړیږي چې اتري کاربن باندې مشتمل وي. او په C4 پلانټ کې چې کوم دی نو انزایم استعمالیږي ته وایي پیپکو، او د روبسکو په ځای باندې پیپکو، او دغه پیپکو په وجه باندې د کاربن ډای اکساید دا کمباین کیږي د فاسفو اینول فایرویټ، او د هغې نه موږ سره جوړیږي اکسیلو اسیټیټ. بیا دا چې کوم اکسیلو اسیټیټ دی دا بیا کنورټ شي مالیټ ته، او مالیټ هغه کاربن ډای اکساید واپس پیدا کړي. اوس د لومبی چې کوم پروسس دی د پیپکو والا، نو دا موږ سره کیږي په میزوپیل سیل کې، او دا چې کوم وروستی پروسس دی نو دا موږ سره کیږي په بنډل شیت کې. نو په لیف کې چې کوم دی ځان ته دوه قسمه سیلز دي، یو ته میزوپیل سیل وایي او بل ته بنډل شیت وایي. اوس دا چې کوم C3 پلانټس دی نو دا په میزوپیل سیل کې کیږي، او د C4 پلانټ چې کوم پروسس دی نو دا موږ سره په میزوپیل پلس بنډل شیت دواړو کې کمباین کیږي. د ډایګرام ته وګورئ، په دې ډایګرام کې چې کوم دی نو دې کې ورکړی دی دا د C4 پاتوی. په C4 پاتوی کې چې کوم دا د ډایګرام کې کوم دا حصه ده دا چې زه انسرکل کومه دې ځای نه واله دې ځای پورې، دا دراصل دا د لیف د هغې میزوپیل حصه ده، او دا دویمه حصه چې کوم زه اوس انسرکل کومه نو دا دراصل د لیف چې کوم دی نو موږ سره بنډل شیت دی. اوس په میزوپیل کې چې کوم ریاکشن کیږي نو هغه څنګه طریقه کار دی، دا کاربن ډای اکساید دی، او دا کاربن ډای اکساید د پیپکو انزایم په ذریعه سره، دا پیپکو انزایم دی د کمباین شو د فاسفو اینول پایرویټ. نو د فاسفو اینول پایرویټ کې څو کاربن دی دا ګوره، کاربن نمبر 1 کاربن 2 کاربن 3، او کاربن ډای اکساید سره څو کاربن دی نو 1، نو 3 پلس 1 نو په ریزلټ کې موږ سره دی کې جوړ شو 4 کاربن، دا 1 2 3 4، او د 4 کاربن نوم دی اکسیلو اسیټیټ. یعنی فاسفو اینول پایرویټ او ورسره چې کاربن ډای اکساید یوځای شي نو د هغې نه جوړ شي اکسیلو اسیټیټ. هغه اکسیلو اسیټیټ نه بیا یو 4 کاربن مالیکول جوړ شوی دی، هغې ته کیږي مالیټ. دا مالیټ چې کوم دی نو دی موږ سره بیا راوځي د میزوپیل سیل نه او راشي بنډل شیت والا سیل ته. په بنډل شیت کې چې کله دی راشي نو دی نه واپسې کې دا کاربن ډای اکساید وځي، او کاربن ډای اکساید حصه واخلي دلته کې په کلبن سایکل کې، یعنی ډارک ریاکشن آف فوټوسنتھسس کې. او دا چې کوم 3 کاربن مالیکول یعنی دا مالیټ خو 4 کاربن و، نو دنه یو کاربن خدا دی رالو هغه کاربن ډای اکساید شو، نو 3 کاربن پاتې شي، نو هغه 3 کاربن لړ شي، نو هغه جوړ کی پایرویټ. هغه پایرویټ بیا لړ شي، هغه بیا جوړ کی فاسفو اینول پایرویټ. هغه فاسفو اینول پایرویټ واپسې کې بل کاربن ډای اکساید سره یوځای شي او دا پروسس کنټینیوس وي. نو دا C4 داسې بوټي دي که فرض کو موږ سره ټمپریچر هر څومره هم سیوا شي، او که د دې چې کوم دی نو سټومیټا بنده هم شي، او دې کې اکسیجن که هر څومره هم سیوا شي، نو دې کې چې کوم دی نو انزایم دراصل څوک دی، هغه د روبسکو په ځای باندې فاسفو اینول پایرویټ کاربوکسیلیز دی یا ورته پیپکو وایي. نو دا د اکسیجن سره نه کمباین کیږي، دا د همیشه لپاره چا سره کمباین کیږي، کاربن ډای اکساید سره. او کاربن ډای اکساید کمباین کوي د فاسفو اینول پایرویټ سره، او فاسفو اینول پایرویټ دا 3 کاربن دی. نو په ریزلټ کې دینه څه جوړیږي، دینه 4 کاربن مالیکول جوړیږي. نو دغه 4 کاربن مالیکول جوړېدل د کاربن ډای اکساید د فکسیشن نه، یعنی کاربن ډای اکساید چې کله موږ سره دا په خپل ارګانیک کمپاوند ته کنورټ شي نو دې پروسس ته فکسیشن وایي. نو د دې د فکسیشن نه موږ سره چې کله 4 کاربن جوړیږي په یو سایکل کې، نو هغې ته ویل کېږي C4 پاتوی. C4 پاتوی د C4 پاتوی چې کوم دی خو دا بیا ډایګرام یې دې سایډ ته چې کوم دا شو کړی دی،
نو دې کې ښه واضحه شو کړې چې د دې د ناوله دې پورې دا کم نه دی حصه ده نو دا موږ سره میزوفیل دی او د دې نه دې پورې کوم دا حصه ده دا دراصل موږ سره څوک دی دا بندل شیت دی او نور هغه چې کوم د دې پروسیسز وو نه هغه دلته کې ما تاسو ته وویل دا کی پوینټس دي نو بایوانالټیک چې کوم دی نو موږ سره د لیوینګ ارګانیزم د هغې یوز سټور او د هغې چې کوم دی ریلیز اف انرژي پروسس دې تمام سړي ته بایوانالټیکس وایي فوټوسنتھسس دا په گرین پلانټس کې کیږي او په ذریعې سره چې کوم لایټ انرژي د هغه کیمیکل انرژي ته کنورټ کیږي او chemical energy دراصل that energy which exists in the form of chemical bond between atom په اټم کې چې chemical bond په شکل کې کوم انرژي موجوده را دي ته chemical energy وایي organic molecule دا موږ سره فود مات شي او د دې نه موږ سره په انیملز کې یا په ارګانیزم کې انرژي ریلیز کیږي د ریسپایریشن په ذریعې سره ATP چې کوم دی دا یو کی مالیکول دی په بایولوژیکل ورډ کې یعنی چې څومره سیلز دی هغې ته انرژي حاصلوي نو هغه د ATP نه حاصلوي فوټوسنتھسس چې کوم دی نو په 2 سیټس ریاکشن کې کیږي یو سیټ ریاکشن ته لایټ ریاکشن وایي چې پای کې ATP او NADH2 جوړیږي او دویم ته چې کوم دی نو ډارک ریاکشن وایي چې پای کې ګلوکوز جوړیږي exercise the ultimate source of energy for maintenance of life on the earth the sun in which compartment of the plant cell do the light independent photosynthesis takes place no stroma what would happen if the process of photosynthesis stops on earth no life on earth possible identify the following which is not a limiting factor for photosynthesis concentration of oxygen which of the following molecule is regenerated from the phospholipid in Calvin cycle ribulose biphosphate the end products of the non-cyclic electron pathway is ATP or NADPH2 the final electron acceptor in a non-cyclic electron pathway is NADP. ATP regenerated within the Krebs cycle is called substrate level phosphorylation. The electron carrier of chloroplast are present in within the thylakoid. In an eukaryotic cell, the Krebs cycle occurs in mitochondria. Within the mitochondria, the proton gradient develops across the inner membrane. Which of the following generates more energy in aerobic respiration? Triglycerides. Phosphoenol pyruvate carboxylase is used in C4 plants to fix carbon dioxide.